راته وایي چې کله 2018 الیکشن کېدو تاسو ولې نظر انداز شوئ ټیکټ تاسو ته ولې میلاو نه شو؟ په دیر کې چې دا کم راغل دي نو زه وایم چې دا نام نهاد الیکټیبلز کسانو خان صاحب خو ته پسلی بټېرې وایي خو او اوس را روان بلدیاتي الیکشن دی د درې کاله کارکردګۍ سره تحریک انصاف ورکر چې کوم دی هغه پارټي دلته مخکې لاړه که شاته پاتې شوه او که اچانک یې فیصلې مسلط کړئ نو کېدای شي د هغې خطرناک نتایج هم بیا برآمد شي تحریک انصاف شکست نه هغه به د پالیسیانو شکست وي هغه به د شخصیاتو شکست وي نظرانداز ورکر دی د هغې کوم مطالبات دي او کومې غوښتنې دي د پارټۍ نه کومې ګیلې دي که فرض کا هغه نه پوره کیږي نو بیا به تاسو څه کوئ زما خواته چې ناست دی د پیشې نه وکیل دی خان شیرین صاحب د دې خاندان د میدان یو خپل سیاسي تاریخ لري د کال 1996 نه خان شیرین صاحب چې کوم دی چې کوم د پیشې په لحاظ باندې چې کوم دی وکیل دی د پاکستان تحریک انصاف سره وابسته شوی دی او خان شیرین صاحب تکا مونږه د کوزدر د پاکستان تحریک انصاف اولنی کارکون خطاب ورکو نو دا به هم غلطه نه او که فرض کړه د مخکې څوک په کوزدر کې پی ټی آی تراغلی دی پاکستان تحریک انصاف تراغلی نو په میدان تحصیل کې خود دا بے نسوهی چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف مخ په وړاندې بوتلون کې اولنې کارکون دی نن د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې هم حکومت ته په مرکز کې هم د عمران خان صاحب چې په خپل باندې کله هم د دیر په دوره راغلی دی د پارټۍ د مشر په حیث باندې میدان ته راغلی دی نو د خان شیرین په حجره کې د خان شیرین په کور کې د سره هغه ناسته کړې ده د ګرځولې دی د ورله خلک راغونډ کړی دی د ورله پروګرامونه جوړ کړي دي بیا دغه شان تکه کم زمونږ نننې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب د محمود خان صاحب یا نور د پارټۍ کوم مشران دي چې کله هم هغې دیر ته راغلي دي نو هغې له دې دلته کې پروګرامونه جوړ کړي دي دا بېله خبره ده چې کله بیا الیکشن یې راغلي دي نو دی نظرانداز شوی دی او نن د دې حلقې نه یو بل کس چې کوم دی نو هغه ایم پی ای دی په دغه حواله باندې به د خان شیرین صاحب سره خبره کوو چې نن خان شیرین صاحب په کم پوزیشن دی په دې پارټۍ کې د په کم پوزیشن پاتې شوی دی د دغه قصه به د ده نه اول واورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کم خبره چې تاسو وکړه نو دا بیخي په حقیقت باندې ومدي ده او تاسو د دې دیر د سیمې سره تعلق ساتئ نو تاسو ته معلومات هم د دیر د سیاست په حواله سره د نورو خلکو په نسبت باندې ډیر دي پاکستان تحریک انصاف چې د کله نه جوړ شوی دی نو موږ د 1996 نه د عمران خان صاحب په قافله کې شامل شوي یو او د هغې نه وروسته تقریبا د اوسه پورې مسلسل موږ خپل جدوجهد جاري ساتلی دی او د پاکستان تحریک انصاف د 1997 او بیا د 2002 او د 2013 کم الیکشنې چې دی پراوینشل الیکشنې هغه ما د صوبایي کینډیډیټ په حیثیت سره کنټیسټ کړل دي چونکې کوز دیر او بر دیر دا یوه ضلع وه نو هغې کې اولنۍ کې زموږ څه حصه د برول د اپر دیر وي او څه زموږ د میدان وي بیا د هغې نه پس بیا حلقه زموږ بدل شو دیر چې زموږ نه جدا شو نو بیا زموږ سره د تحصیل بلامبټ سره یونین کونسل پکې رالی نو زه به دا ویم چې په بر دیر او په کوز دیر دواړه ضلعې چې دي نو په دې کې چې تحریک انصاف څه هلې ځلې شوي دي نو الحمدلله هغه موږ کړل دي او اولنۍ کم دوه الیکشنې خصوصا زه به دا ویم چې د 1998 او د 2002 کم الیکشنې چې دي دا خالص موږ د پارټۍ دپاره کړل دي ځکه چې هغې کې هېڅ داسې چانس نه و چې یاره تحریک انصاف دې په دې کې ګټه وکړي او د هغې نه وروسته بیا کم د 2013 الیکشن چې و نو په نسبت د نورې صوبې یا د نور ملک زمونږ د دیر حالات چې و هغه ډېر زیات بدل و او دلته الحمدلله چې بیا هم د هغې باوجود په ضلع دیر کې زه واحد کس وم چې زه په درېم پوزیشن باندې راغلی وم او زمونږ نور څومره ملګري چې وو نو هغه څلورم پنځم نمبر باندې راغلي وو نو دغه یو کریډیټ هم زمونږ د میدان حلقې ته درېوان الیکشن چې تاسو کړي دي لکه څنګه تاسو یې د پارټۍ لپاره هم کړي دي نو خپلې پیسې هم خرڅ کړي په بینر پوسټر او په جلسو باندې که نه څه چنده پارټۍ درکړې وه بالکل جی موږ په خپلو اخراجاتو باندې کړي دي زمونږ د بچو یا زمونږ چې کوم حق حلال رزق و هغه موږ راغستی دی او ټول عمر هم په دې پارټۍ کې خرچ کړی دی خان شیرین صاحب دا راته وایي چې تاسو به پاکستان تحریک انصاف کې په کومو کومو عهدو پاتې شوي اوس آخري عهده چې کوم هغه ستاسو سره کومه وه پاکستان تحریک انصاف چې کوم اولنی تنظیم جوړېده 1998 کې د ډسټریکټ دیر لور نو هغې کې زه سینیر وایس پریزیډنټ وم د ډسټریکټ دیر لور د هغې نه وروسته بیا زه جنرل سیکرټري پوسټ باندې پاتې شوی وم د ضلعې او کله چې بیا ډیپټي ارګنایزر دیو منتخب کول فضل محمد خان زمونږ صوبایي ارګنایزر و هغې کې
کې زه د ډسټریکټ دیر لور ډیپټي ارګنایزر وم او اوس ریسنټلی چې دا کوم تنظیمونه ډیزال شو نو په دې کې زه د ملاکنډ ریجن فاینانس سیکرټري وم. راته ووایه چې کله 2018 الیکشن کېدو تاسو ولې نظر انداز شوئ ټیکټ تاسو ته ولې میلاو نه شو؟ 2018 الیکشن کې خو عمران خان صاحب په خپله باندې هغوی ته به موقع نه وه چې هغوی معلومات حاصل کړي وي او کوم د هغوی چې بنیادي ورکرانو د پاکستان تحریک انصاف مخلص خلک وو چا قربانیانې ورکړې وي چې هغوی ته ټیکټ میلاو شوی وي خو هغوی څه به دومره موقع نه و کوم پارلیماني بورډ چې و نو هغوی پته نه لګي چې یاره څه وجوهات کېدی شو ځکه چې الحمدلله هېڅ څه کمی نه و که په هر لحاظ باندې وی خو که هغه په فاینانشل لیول باندې وی په هغې کې څه کولو د الیکشن تر حده نو هغه استطاعت الحمدلله موږ لاره د کم دغه چې دي زمونږ ورکران نو د هغو په زړه کې هم دا وه چې یاره کوم د پاکستان تحریک انصاف مخلص او خپل بنیادي خلک دی چې هغه راشي خو هغه د پارلیماني بورډ غلطې فیصلې وي او نام نهاد د کم الکټیبلز چې وو ځکه چې د هغوی مخکې الکټیبل خو هغه ته وایي چې د هغوی څه چېرته په خپله 7,000 ووټي یا نور هغوی مخکې څه پارټیانو کې پاتې شوي او د هغوی یو بیکګراونډ یې سیاسي نو خاص کر زموږ په دیر کې چې دا کم راغل دي نو زه یم چې دا نام نهاد الکټیبلز کسانو او دې صرف دا وکړه چې پاکستان تحریک انصاف خپل کم بنیادي خلکو کم پوهه خلکو کم پولیټیکل خلکو هغه په دې کې وروسته شو او وقتي طور کم عمران خان صاحب خو ته پسلی بټېرې وایي خو زه خو ته هغه نشم ویلی ځکه چې پارټۍ ورته ټیکټ ورکړی و نو زموږ لپاره محترم دي خو هغه خلک په دې کې راغلی دی. کم خلک چې اوس تاسو کم طرف ته اشاره وه نو هغه نمایندګۍ چې هغه ته میلاو د ایم پی ای 3 کاله وشو د دې علاقې د ولس چې کم خدمت دی هغه په هغې کې تر اوسه پورې کامیابي حاصله کړې ده او د ورکرانو سره د هغه رویه او رابطه چې کوم ده نو هغه څه ده؟ د ورکرانو چې کوم رویه ده نو هغه خو تاسو په میډیا او په سوشل میډیا باندې بار بار ګورئ چې څه ورځې مخکې دلته د یوت کم تنظیم و د هغوی څه مسله راغلې وه هغه بیا ضلعې ته لاړه او د ضلعې نه پسې صوبې ته لاړه بیا په هغې کې غټ ټول مشران هم انوال شو بار بار په هغې کې ناسته پاسته وشوه نو کېدی شي د هغې څه خوشګوار حل هغوی راایستلی خو اجتماعي طور کم ورکر چې دی نو هغه کم رویه چې ده د هغې نه مطمئن نه دی. کم د پاکستان تحریک انصاف چې کم بنیادي ورکرانو چا په دې سیمه کې د هغوی د پاکستان تحریک انصاف دپاره قربانیانې ورکړې وي نو هغه خلک خو اوس انتهایي په بیک پوټ باندې دي او چونکې په عوامو کې او په کارکنانو کې هغوی یو مقام لري د کارکنانو د هغو سره د زړه مینه ده نو زیات خلک داسې دی چې کم صاحب اقتدار خلک دی نو هغوی دا نه غواړي چې هغه خلک دی مخکې راشي یا د هغوی ته څه موقع ورکړی شي ځکه چې که هغه خلک مخکې راځي خو بیا به دا خلک وروسته ځي نو په دې وجه باندې هغوی دا کوشش کوي چې یاره کم زاړه خلک دی چې هغه مونږ د دیوار څه ولګو او په هغې کې خاص خاص یو څو نومونه به زه دا ووایم چې فخرالزمان زمونږ ډېر یو ښه ملګری دی ډېرې زیاتې قربانیانې دي زه هر وخت د هغې ستاینه کومه داسې علیشاه مشواني دی زمونږ ملک انعام صاحب دی چې هغوی په سختو حالاتو کې د 2013 الیکشن کړی و او ډېر تاوانونه یې په هغې باندې کړي وو ډېره ستړې کړې وه او ښه ووټ یې هم اخیستی و خو چې کله بیا موقع راله نو هغوی ته موقع ورنه کړی شوه تر څو پورې چې د محمد بشیر خان لالا تعلق دی نو زما خو به دا ووایم چې ذاتي زما د هېچ چا نه څه اختلاف شته او تعلق زما له ټولو څخه دی الحمدلله په پارټۍ کې هم څومره ورکران چې دي نو هغه د زړه د کومې نه زمونږ احترام کوي زمونږ سره یو مینه لري یو عقیدت راسه لري په دې وجه باندې زه د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم او د دې نه علاوه نور چې مخالفو پارټو هم څومره خلک دی نو چې کله ما ته ټیکټ میلاو نه شو نو خدای شته چې د تحریک انصاف نه علاوه د جماعت اسلامي د ان پی د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم مشرانو یا ورکرانو نو هغوی په ما باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی او بیا ما په انډیپینډنټ حیثیت باندې د الیکشن فیصله کړې وه هغوی زما سره رابطې هم کړې وي چې موږ تا له په ورورۍ او صرف ستا په اخلاقو ستا په کردار باندې ووټ درکوو ځکه چې ستاسې زیاتی وشو خو بیا بشیر خان لالا او داسې دا ملګري راله زما څه کېناسته نو په هغې باندې زه بیا هم د هغو مشکور یم ځکه چې که ما الیکشن کړی وی نو زما به په هغې کې مالي جاني بدني هغه تاوان به مې هم وی او پارټۍ کې به هم زموږ هغه حیثیت نه وی پاتې شوی نو بیا هم به هر حال دغه وخت هغه ښه فیصله و پارټۍ ته به هم نقصان رسېدلی وی کېدی شي بیا موږ ایم پی ای ایم این ای سیټونه خاص کر دلته چې هغه نه وی ګټلي په تېر 3 کاله کې
په کوز دیر کې تحریک انصاف چې دا مخ په وړاندې تللی که په شا لاړو او اوس را روان بلدیاتي الیکشن دی د 3 کاله کارکردګۍ سره تحریک انصاف ورکر چې کوم دی هغه پارټي دلته مخکې لاړه که شاته پاتې شوه. کوم بلدیاتي الیکشن چې شوی دی او کوم رپورټ پیش شوی دی نو د هغوی نه میډیا والا او ټول موږ خبر یو چې هغې کې دا رپورټ ورکړی شوی دی چې دې کې د ټیکټ کم منصفانه تقسیم چې و هغه نه و شوی. په دې کې کم خلک چې عوامو غوښته د تحریک انصاف چې په عوامو کې جړلې وي هغه خلکو ته ټیکټونه نه دي میلاو شوي او د دې نه علاوه څه نور فیکټرز پکې هم هغوی بیان کړي دي. خو زه به دا ووایم چې دا یوازې غیر منصفانه تقسیم زما د ذاتي رای مطابق دا نه و. که چېرته صرف په دغه باندې وی چې یاره غیر منصفانه د ټیکټونو په تقسیم باندې وی نو دغه شانته غیر منصفانه تقسیم د ټیکټونو په 2013 په 2018 الیکشن کې هم شوی و خو بیا هم خلکو پی ټی آی ته ووټ ورکړی و. د هغې بنیادي وجه دا وه چې کله مخکې موږ وو په دې پارټۍ کې نو موږ یو منظم پروګرام و زموږ به میټینګ کېده موږ به ورکران انبورډ کولو هغوی به هم کېنول د هغوی په مشورو باندې به عمل درآمد کاوه هغوی ته به م حوصله ورکوله او بله دا وه چې هغه کم زمونږ څه کم ورکرز په هغه ټیم کې په پی ټی آی کې وو نو هغوی دا پارټي دې ځګي ته رارسول ده او زمونږ د ټولو د عمران خان صاحب په مشترکه جدوجهد باندې نو زه به دا ووایم چې په دې کې یوازې غیر منصفانه تقسیم د ټیکټونو نه و دی که به نور څه فیکټرز هم داسې وي چې هغه د پی ټی آی د شکست سبب جوړ شوی دی. په آینده الیکشن کې تحریک انصاف یو جامع حکمت عملي جوړه نه کړه په مشاورت سره د ټیکټونو تقسیم ونه کړه خپل څومره ورکران چې دي هغه په اعتماد کې وانه او پارلیماني بورډ داسې فیصلې وکړې چې لکه مخکې یې څنګه کړې وي او د هغه ځګي نه مسلط کړې فیصلې په خلکو باندې نو بیا زما په خیال سره چې به بالکل داسې 50-50 پوزیشن به یې کېدی شي هغې کې تحریک انصاف هم ګټي کېدی شي هغې کې تحریک انصاف ته شکست هم وشي خو هغه د تحریک انصاف شکست نه هغه به د پالیسیانو شکست وي هغه به د شخصیاتو شکست وي. میدان ځان له تحصیل دی دلته به تحصیل چیرمین چې کوم دی د انتخاب به کېږي نو آیا تاسو دغه طرف ته د ودرېدو څه اراده شته؟ که پارټۍ چونکې مخکې ماله د 30-40 کالو د ستړو ستونزو جدوجهد نه پس ټیکټ په 2018 کې نو راکړی نو که اوس پارټۍ ضرورت محسوس کوو داسې وویل چې یاره داسې څوک پکار دی چې هغه د پارټۍ د پرمختګ دپاره کار وکړي او د کارکنان رایوځای کړي نو بیا به انشاءالله چې زه د پارټۍ په وینا باندې به الیکشن کنټیسټ کما او که چېرته دغه نه وي نو زما ذاتي اوس دا سوچ دی چې یاره زه چاته چونکې صوبایي ټیکټ یې نه دی راکړی نو د تحصیل د ټیکټ چاته سوال نشم کولی او بیا مې ورته داسې څه اراده هم نشته او که پارټۍ ضرورت محسوس کړم د پارټۍ دپاره به انشاءالله ښه بھرپور جدوجهد کوم او ښه په جذبې سره به انشاءالله او په ولولې سره به الیکشن کنټیسټ کوم او ګټه به هم انشاءالله د پاکستان تحریک انصافي. د پارټۍ د عهدو په حواله باندې دا هم یو دغه ګردش کوي چې یاره تاسو چې کوم دی لکه د ډیویژن په سطح باندې چې کوم دی لکه د ډیویژن صدارت چې کوم دی اوس دغه شانتې څه عهده تاسو ته هم درکړی کېږي او خلک دا غواړي چې یاره دوی ته یې ورکړئ تاسو څه وایئ؟ موږ ملاکنډ ډیویژن د شیرګل نه شروع کېږي د چتراله پورې او دا څومره ایریا چې دي باجوړو کوز دیر بر دیر سوات بونیرو نو الحمدلله موږ په تحریک انصاف کې 22 کاله منډې وال دي د دې چې څومره ورکران دي مشران دي او کوم عهدیداران دي هغه ټول خلک زه ذاتي طور پیژنم او د هغوی زما سره یو مینم لري نو انشاءالله چې پارټۍ زما خو داسې یقین نه راځي چې هغه داسې خلکو ته موقع ورکړي خو که فرض کړو چېرته هغوی الله مهربانه کړه او د هغوی نه ښې فیصلې واخیستې او داسې موقع ماته راکړه نو انشاءالله چې څومره ملکنډ ډیویژن کې څومره خلک دی د هغو ټول سره زما ښه تعلق دی ذاتي طور هغه زه پیژنم ماته دا هم پته شته چې یاره دې پارټۍ کې د چا قربانیانې دي نو انشاءالله چې هغه ټول خلک به مونږ په اتفاق کړو هغو به رایوځای کړو او مونږ بیا کم تنظیمونه جوړو هغه به هم دغه ملګرو په مشاورت باندې جوړ کړو نو انشاءالله چې هغه به ښه تنظیمونه وي د هغې به ګراس روټ لیول باندې به د هغوی جرړې به وي په عوامو کې نو انشاءالله چې هغه به مخ په وړاندې باندې دا پارټي بوځي او که اچانک یې فیصلې مسلط کړئ نو کېدای شي د هغې خطرناک نتایج هم بیا برآمد شي. پکار دا ده چې پاکستان تحریک انصاف هم خپل هغه خلکو ته توجه ورکړي چا چې په دې پارټۍ کې قربانیانې ورکړل دي ځکه چې هغوی د یو
نظریې تحت د پارټۍ ته راغلي وو د یو سوچ لاندې هغوی قربانیانې ورکړل دي په دې ملک کې چې کوم روایتي مورثي او پروفیشنل او ټریډیشنل سیاست دی نو د هغې خلاف چې عمران خان کوم اواز چوت کړی و موږ د عمران خان په هغه اواز د هغه مرګستیا کړې وه دغه شانته ټولو ملګرو کړې وه په ډېرو سختو حالاتو کې هغوی مقابلې کړې وې زه به ذاتي طور دا ووایم چې زموږ میدان خصوصا چې دا کومه حلقه ده نو خدای بخلی جناب مولانا صوفي محمد صاحب چې و د هغوی دلته یو تحریک و د ټي ان اس ایم په نوم باندې و هغوی د سیاست او د ووټ بیخي سخت خلاف او زما د دې حلقې د دې تحصیل هغوی اوسېدونکي وو زموږ مشران هم د هغوی څه په هغه تحریک کې وو خو موږ اوله د خپل کور نه والا او بیا د علاقې نه او بیا داسې د ضلعې او د صوبې پورې او د ټول ملکه پورې موږ هغه هر څه شاته کړي وو صرف یو عمران خان او پاکستان تحریک انصاف او د هغوی سوچ هغه موږ مخې ته ایښودی و کله چې زما والد صاحب وفات شوی نو په خپله عمران خان صاحب راغلی و زه د هغوی اوس هم مشکور یم خو د هغې نه علاوه موږ ته دلته شیرپاو خان هم راغلی و د هغې سره زموږ پرویز خټک صاحب اوس موږ سره په پي ټي آی کې دی هغوی هم دلته موږ له راغلي وو د دعا دپاره پښتو کې یو متل دی وایي د برې جرندې نه وایي کوزه جرنده ښه وړه کوي نو بیا پکې هغه خبره هم ده خو زه وایم چې انشاءالله چې پارټي به د دې کم د بلدیاتي الیکشن وشي د دې نه به دیو څه یو نتیجه اخذ کړي او پکار دی چې د دې نه عبرت واخلي او آینده څه کمزوریان یې هغه لرې کړي او خپل کم بنیادي خلک دی چې سبا هم بیا د پاکستان تحریک انصاف څه ودرېږي هسې نه دا خلک نن دلته دی سبا کېدی شي بیا په دې کې نه یا د نور چا اقتدار راشي هلته لاړ شي او د دې ملک تاریخ هم دا دی چې دغه د یوې پارټۍ د بلې نه خلک راوځي او د هغې نه نورې پارټیانې جوړېږي او چې کله بیا موقع راځي هغو بیا نور بل طرف ته ځي د اقتدار هغه د نور پرس هغه ګلونه او د اقتدار په نور پسې ګرځي ګل جب دا راته ووایه چې ستاسو کوم ډیمانډ دي د ناراض لکه ناراض نه دي خو لکه هغې نظرانداز شوي دي چې کوم نظرانداز ورکر دی د هغې کوم مطالبات دي او کومې غوښتنې دي د پارټۍ نه کومې ګیلې دي که فرض کا هغه نه پوره کېږي نو بیا به تاسو څه کوئ نو زما د خپل ذاتي سوچ مطابق خو زه دا وایم چې کله یو مافیا په یو ځګي کې مسلط شي نو خوا که هغه اندروني او که بیروني بیا د ټولو نه مخکې د هغې مقابله کول پکاري تحریک انصاف د دې ملک د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره او د دې عوامو د فلاح او د بهبود دپاره په وجود کې راغلی دی عمران خان صاحب 23 سال د هغې دپاره قربانیانې کړل دي که اوس نور داسې خلک راځي چې هغه په دې پارټۍ باندې قابض کېږي او د هغې نه عمران خان صاحب ته پته نه لګي یا هغوی ته څوک هغه خبرې رسوي نه نو بیا زه وایم چې ټول کارکنان راپاسي او اوله دننه په دې پاکستان تحریک انصاف کې د تحریک انصاف بچاو دپاره یو تحریک وچلی او کوم اصلي خلک چې دی چې هغه سوچه خلک دی او د دې پارټۍ چې هغوی ته د دې کم د اقتدار واګې دي یا د پارټۍ مشري ده چې هغه هغوی ته ترلاسه کړي او هغوی د دې قوم او د دې ملک او د دې خپلو عوامو په صحیح معنو کې خدمت وکړي والو خانشیرین صاحب تاسو واورېدو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف میدان او دیر بنیادی کارکنو په تحریک انصاف کې چې کله نه دی شامل شو نو لکه عمران خان دلته کې راغلی دی که د ده د وس مطابق په هغه وخت کې 2 کسانو که 3 که 4 که 5 هغې ورته راغونډ کړي دي نن ماشاءالله عمران خان چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم دی او په دې وطن کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو د ده چې کومې قربانۍ وې د هغه وخت نه تر دې وخته پورې په هر الیکشن کې دی ولاړ دی د خپلې پیسې خرڅ کړي دي پارټۍ ول چې کوم دی نه چنده ورکړې ده نه ول چا پیسې راغونډې کړي دي په خپل خرچ باندې خپل الیکشن کړی دی او تاسو واورئ چې دی وایي چې ما د پارټۍ د پرمختګ دپاره هغه پیسې خرڅ کړي دي او چې زما د پارټۍ پیغام چې کوم دی دا د دې میدان ګوټ ګوټ ته او کلي کلي ته چې کوم دی نو ورسي خو نن د ده دا حل دی چې دلته کې کله هم فیصلې کېږي نو فیصله ساز دی نه بلکې نور خلک دي د ده دا وینا ده چې که فرض کا تحریک انصاف خپل سیاسي وجود په دیر په صوبه او په وطن کې برقرار ساتي نو هغه خلک به بیا راوچتی د ده شانته ورکران د ده شانته هغه کارکنان چې په سخته کې چې کوم د عمران خان ملګرتیا کړې ده چې کله وخت بدلیږي نور به هم په مختلفو وختونو کې بیا موږ دله راځو او د ده چې کوم پیغام دی د تحریک انصاف په حواله باندې د کارکون په حواله دی او کارکون په حیث باندې دا به تاسو ته وړاندې کوو